یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، مخکې خطاب عامو یا ایو الناس اعبدوا، او اوس په دې ځای کې خطاب خاص دی بنی اسرائیل ته. په دې رکوع کې الله تبارک وتعالى د بنی اسرائیل د اصلاح لپاره 8 اوامر او 4 نواهی ذکر کړی دي. اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب، معنی د صفوت الله یا عبد الله، د الله بنده. د یعقوب علیه السلام لقب اسرائیل، او داغه په اولاد کې چې کوم اولاد راغلي وغه ته بنی اسرائیل ویل کی. ها د ابراهیم علیه السلام چې کوم بیبیانې وي، سارا بیبي داغینه الله اسحاق علیه السلام ورکو، او بل وا هاجره بیبي داغینه الله اسماعیل علیه السلام ورکو. یو درې می بیبي ذکرم مفسرین کړه قطوره بیبي. اسحاق علیه السلام چې د اغي چې کوم اولاد دی د یعقوب علیه السلام زوی دی، بیا د یعقوب علیه السلام کوم 12 زامن دي د بنی اسرائیل ویل کی. او د هاجری بیبي کوم زوی اسماعیل علیه السلام، نو د اغي اولاد ته بنو اسماعیل ویل کی چې نبی علیه السلام د اغي په سلسله کې را تشریف وروړي، الله وت نبوت ورکړي دی. نو د ابراهیم علیه السلام بیبي و سارا بیبي داغینه الله اسحاق علیه السلام ورکو، داغینه الله یعقوب علیه السلام ورکو. یعقوب علیه السلام ته الله 12 زامن ورکو جغیدا بنی اسرائیل ویل کی. دغه اسحاق علیه السلام 2 زامن، یو عیسو او یو یعقوب. نو عیس چې ده دا اسحاق علیه السلام ته ګرانو، دغه سره محبت، او یعقوب علیه السلام هغه چې مور ته ګرانو او د مور سره محبت. یعقوب علیه السلام د اسحاق علیه السلام د عبادت دوران کې په دروازه باندې د خدمت د بار ولاړو، او دغه ټیم کې فرشتي رالی او یعقوب علیه السلام چې بند کړلی. نو پر تپوسو کو فرشتو چې دا څوک دی چې دا یعقوب علیه السلام د زما زوی دی. فرشتو وته چې دا اسرائیل له الله باندې در دون الله طاقت ورکه فرشته باندې کړي، نو لہذا دا غنه په اسرائیل باندې مشهور شو. بیا د چونکه د عیسی سره د اسحاق علیه السلام محبت او عیسی ویلو، اسحاق علیه السلام فرمایلیو چې زه به تاره لپاره یو دعا کوم یو خاص وخت کې. نو چونکه مور و سره د یعقوب علیه السلام سره محبت، نو د اخره کې د اسحاق علیه السلام نظر له کمزوري شوی، لہذا مفسرین فرمایي چې مور چې د عیسی کپڑے یعقوب علیه السلام ته واچولي او د اسحاق علیه السلام وړاندې کینو، او اسحاق علیه السلام ورته دعا وکړه د پیغمبري چې الله رستا په اولاد کې نبوت سلسله جاری کی. د دې په وجه باندې الله تبارک وتعالى د اسحاق علیه السلام په اولاد کې د یعقوب علیه السلام په اولاد کې الله تبارک وتعالى د نبوت د سلسله جاری کړله. بیا سو وخت بعد چې عیسی راغی، هغه چې یعقوب علیه السلام ته وی چې دا خو ماته دا فرمایلی چې زه به تا لپاره دعا کوم، چې ما خو کړی دا وی چې هغه خو ماته نه، هغه یعقوب علیه السلام ته شوی و. لہذا د عیسی د لپاره د نبوت د بادشاہت دعا وکړې شو، ځکه قرآن فرمای اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا. دواړه نبوت او بادشاہت دا دواړه سلسله په بنی اسرائیلو کې الله ورکړي و. دي ته د دنیا او د دین دواړه نعمتونه الله ورکړي، خو دې د نعمتونو ناقدرو ک الله دې دواړه رسته واغشتل. نو بیا یو وخت دا سراغه چې کله یعقوب اسحاق علیه السلام وفات شو، نو چونکه مال دولت د عیسی سره ډیر زیات و، نو یعقوب علیه السلام هغه لري کو 20 د کورنه خپل جیداد نه د ارسنه هغه راغې. مور ورته مشوره وکړه، ماماګانو کر راغې او ماما ورله چې لور ورکړله، یا هغه وفات شو بلې ورکړه، وفات شو بلې ورکړه، او داسې کېده تقریبا 15 لوڼه چې ورکړلې او 12 بچي الله د هغې نه یعقوب علیه السلام ته ورکړل. بیا واپسو کې هغه روانو چې په لاره کې دغه عیسی د هغه استقبال وکړو، او عیسی دی ورته ویل چې ما ته دعا وغواړه چې الله زما په اولاد کې چې نبوت جاری کړي. نو هغې کې الله تبارک وتعالی ایوب علیه السلام، یوسف علیه السلام، ایوب علیه السلام دغه سلسله د ایوب علیه السلام هغه نبوت سلسله جاری کړه، ایوب علیه السلام پکې الله راولېږه. دا مختصر غونډې د بنی اسرائیلو هغه تاریخ و. الله تبارک وتعالی په دې کې 8 اوامر ذکر کړي. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیلو، اے د یعقوب علیه السلام اولاد دواړه معنی کول شي. اذکروا تاسو یاد کړئ، وړاندې حکم دار 8 اوامر دي. نو اول امر
نعمتي التي زما هغه نعمتونه انعمت علیکم چې ما کړو پتا سو باندې نعمت مصدر دی نو المصدر لا يثنى ولا يجمع د دې په وجه باندې التي دغه چې جمع مرولل شي مراد یې غشتیش انعمت علیکم چې ما پتا سو باندې نعمتونه کړی ځکه معنا ما وکړه نعمتي زما هغه نعمتونه جمع معنا ما زکو کړه سن چې څوک اعتراض وکي چې نعمت خو مفرد دی تاسو جمع معنا ولې وکړه نو دا مصدر دی او المصدر لا يثنى ولا يجمع نعمتي التي اغه نعمتنا انعمت عليكم چې ما پتا سو باندې کړو ما تاسو ته ذکر کړ چې نبوت او بادشاہت دا دواړه نعمتونه دینی او دنیوي الله پکې اغه ته ور کړیو او اوفو بعهدي دویم حکم دار چې تاسو زما وعده پوره کې بعهدکم ايایا تاسو چې ما سره کوم وعده کړی دا دې کې بعهدکم ایایا د دسره بعهدکم ایایا ما سره چې کوم وعده کړی دا تاسو هغه پوره کې اوف بعهدکم نو زب پوره کوم تاسو وعده یعنی بعهدی ایاکم پوه شوي و اوفو بعهدی اوف بعهدکم سمانه عبارت بداسي شي و اوفو تاسو پوره کې بعهدی ا بعهدکم ایایا تاسو ما سره کوم وعده ده بعهدکم ایایا اوف بعهدکم زبستاس وعده پورا کم اے بعهدی ایاکم بعهدی ایاکم ما چې تاسو سره کوم وعده کړی هغه بس پورا کما الله سواده کړی دی سواده کړی دا الله وت فرمایي لئن اقمتم الصلاه کمنظم قائم کو واتیتم الزکات زکات ورکو وامنتم برسولی زما په پیغمبرانو ایمان وروړو وعذرتموهم داغي مدد مو وقرضتم الله قرضا حسنا الله تم چې قرض حسنه ورکو نو دا پنځه وعده وسر شوی نو الله ورته وعده کړی و چې لو کفرن عنکم سیئاتکم استاذ ګناونه به معاف کوم ولو دخلنکم جنات و جنتون ته داخلوم الله تو فرمایي چې تاسو چې ما سره کوم وعده کړی تاسو هغه پوره کې ما چې تاسو سره کوم کړی زبا هغه وعده پوره کوم دا دوه حکمونه شو دریم و ایای فرحبون او خاص زمانہ او یریږي ځکه چې رهبت دا مقدمه او تمهید دی د تقوا لپاره نو و ایای فرحبون خاص زمانہ او یریږي و امنو او تاسو ایمان نوړې بما باغ سباندې انزل تو چې ما نازل کړي دا سلورم حکم دی مصدق لما معكم تصدیق کوونکې دا هغه څه چې تاسو سره دی دا قران کریم د مخکې کتابونو تصدیق کوونکې دی په اصولو کې لہذا تاسو په دې ایمان نوړې او لمبي نه ولا تکونو تاسو مګيږي اول کافرین به اول انکار کوونکې د دینه اول کافرین من اهل الكتاب دا تفسیری مظهری دا یو قول ذکر کړي او تاسو اول کافران کېږئ مو د اهل کتابونه چې اهل کتابونه تاسو انکار وکړي نو تاسو به اول کافران جوړ شي دا لومبه نه شو ولا تشترو بیاات یو تاسو ماخله زما د آیاتونو په بدله کې ثمنن قلیلا پیسې لګي و ایا فتقون خاص زمانه وريږي ولا تشترو بیااتی دا نهي دوی مشوا دوی منهي شو بعضی از خلک وای یاره څوک په درس او تدریس باندې امامت باندې او دینی امور باندې پیسې اخلي اجرت اخلي نو لہذا دا خلق لکه بعضی عثماني فرقه را هغه وایي چې دا جایز نه دی او دا غلط کار دی او دا آیت پیش کوي په دلیل کې ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا اول خو زه ورته دا وایم چې تاسو کلک شر متعاملم کتلې نو تاسو ته پته لګېدلې و چې دا بعد سره بار راځي دا بعد مقابله لپاره راځي یو معنی مقابله را نو مقابله سمانه چې تاسو څنګه مخ کې تیر شو لایک الذين اشتروا الضلاله بالهدى هدایت پریدي او ساخلی گمراهی علی نو دا غرانګي د الله آیاتونه پریدي او سالي پیسې علی نو دا الله آیاتونه پری خودل او پیسې غشتل دا ګناه ده او مون خدا سینه کو او نه چرته دینی علما یا دیندار طبقه داسې کوي نو چې دا الله آیاتونه پریدي او پیسې والی دا سینه کوي دین فروشي نه کوي دین نه خرڅي بلکې د دین تعلیم باغی باندې د خپل ټیم د خپل وخت پیسې اخلي دینی امور باندې اجرت جایز ده صرف یو دلیل تاسو ته ذکر کوم زه دوه دلیل به ذکر کوم د زکات چې کوم مصارف الله ذکر کوي نو باغی کې الله یو مصرف دام ذکر کړی دی والعاملین علیها هغه کسان چې غیر زکات را غونډولو او مستحقین ته د رسول باندې مقرر دي نو اوس دا یو دینی کار دی زکات د مالداران راټولول غریبانو لور کول مستحقین له دا یو دین کار دی او دینی امور دي او په دې باندې الله ورلا د خپل حصہ د زکات نه مقرر کړي لہذا دینی امور باندې اجرت قران نه ثابت دی دا غرنګي فجاءت احداهما تمشي على استحياء
قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. هغه دغه آیت مبارکه نه چیرې هغه د موسی علیه السلام د خضر علیه السلام د لونو یو خدمت وکړو، خیال وساتو او هغه وته وی چیرې د دې ولا اجرت ورکانو، اجرت لحاظه دا جایز دی. ولا تشتروا تاسو ماخله به آیاتی زما په آیاتونو په بدله کې سمنن قلیله پیسې لګي و ایا فتقون او تاسو زمانه یریږي. دا مطلب نه چې لګي پیسې مال او ډیر اخلي، نه دا ټول دنیا قلیل لا. نو لہذا د الله قرآن الله د دین فروشي مکوا که پیسې لګي او ګډيري وي. ولا تلبسوا الحق مګډوډ کوي حق بالباطل باطل سره. دا درې منهي دا نهي ثالث حق د باطل سره مګډوډ کوي. وتکتم الحق دا سلور منهي دا حق مپټوي وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ. لہذا د نبی له سلام چې کوم صفات به تورات کې ذکر شیو دی باغ صفات رد و بدل کړل، حق او باطل ګډوډ کول، یا بعضی صفات به پټ کړل حق پټول، یا بعضی حضرات فرمای چې کوم ځای کې به د مالدار کس د بار د زنا وای وکړه نو دا غي د بار خورجم او د هر چا بار نو د مالدار د بار یا غزه باندې ګوته کې خو پټ به او چیرې د بار سزا دار چې مخوله تور کې بخاري سور کې بازار کې وګرځوي چې د زنا کړي دا بس د لپاره د سزا او چې غریب وکړه بس وته ویل د لپاره سزا هغه رجم دی. نو دغه حکمونه د الله پټول یا د نبی له سلام صفات ګډوډ کول نو دا دواړو نه منی رااله چې تاسو حق او باطل م ګډوډ کوي او تاسو حق م پټوي. مخکې څلور اوامر ذکر شي وکنه، اذکروا واوفوا وایای فرابون وامنو. اوس پنځم نمبر امر ذکر کیږي، واقیموا الصلاة تاسو قائم کې منځ لرا، واتو زکات ورکې زکات، ورکعوا مع الراکعين او رکوع کې د رکوع کوونکو سره. نو اقیموا الصلاة پنځم امر، اتو زکات شپږم امر او ورکعوا دا وم امر شو. نو دا و امور شو د دې حکم راغی. اقیموا الصلاة واتو الزکات زې بځای قران کریم کې دا راځي او یو ځای راځي. نو دینه د منځ او د زکات د دواړو اهمیت پته لګي چې دا دواړه اهم عبادت دي. او بیا صرف داسې نه وي چې صلو منځ کوي، اقیموا الصلاة مطلب دا چې تاسو راتګو کې په مازه باندې داغي د حقوق او آداب سره چې هغه کوم حقوق دي او آداب دي داغي خیال وساتئ. جلالین و یقیمون الصلاة په تفسیر کې یاتونها بحقوقها و آدابها بین سطور ورکړي چې هغه د دې د حقوق او د آداب او خیال ساتي. و اتو زکات ورکې زکات د دینه زکات فرضیت، واقیموا الصلاة نه د منځ فرضیت، ورکعوا مع الراکعين او رکوع کې د رکوع کوونکو سره دینه جماعت او د رکوع شریعت محمدیه سره خاص ده. دینه د ثابتي کی تفسیر معرف القرآن مولانا ادریس کاندلی رحمت الله علیه. بیا د نبی له صلوات و سلام یو ځل د یو لګ تپوس لتل او يهوديو نبی له صلوات و سلام عیادت لورغه او دعوت د ایمان ورک، هغه د خپل پلار نه تپوس کو، پلاریم يهوديو نو هغه په خپل ایمان نور وړي او د الګ ته ویلې د خپل زوی ته وی چې ایمان پر وړه. نو دا غي باره کې داسې آیات راغې چې تاسو بل تر خیر حکم کوي د نیکه او خپل اجره خپل ځان یې راوي. نو دا آیت مبارکه دا غي باره کې ذکر شو. لہذا دینه دا ثابتيږي چې واعظ چې وین اغله پکار دی چې هغه خپل عمل کوون کې وي، فرض او واجب نه دی ورلا. که یو واعظ به عمل وي نو دا مطلب نه دی چې هغه بیا واعظ نشي جوړېدی، دا مطلب نه دی، نه به عمل انسان واعظ جوړېدی شي خو واعظ له به عمل جوړېدل جایز نه دی. زما په خبره ځان پوهیږي. تفسیر بیان القرآن کې اشرف علي تنوی صاحب څه فرمایي، بے عمل واعظ جوړېدل جایز نه دي، بے عمل واعظ جوړېدل جایز نه دي. دا ما خبره نشته دی ځکه واعظ له بے عمل جوړېدل چې دا جایز نه دي. صحیح ده، یو دی واعظ او یو دی بے عمل. نو واعظ له بے عمل جوړېدل جایز نه دي. دا څه خبر نه چې بے عمل له واعظ جوړېدل جایز نه، دا غلطه ده. بے عمل له واعظ جوړېدل جایز دي، واعظ له بے عمل جوړېدل جایز نه دي. اتامرون الناس تاسو حکم کوي خلکو ته بالبر د نیکه، اتنسون انفسکم ایروي خپل ځان، وانتم تتلون الكتاب وتاسو للی کتاب، افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ. واستعینوا بالصبر والصلاة او تاسو مدد وغواړئ. حکم نمبر 8 امر نمبر 8 تاسو مدد وغواړئ. چا نه وغواړئ؟ د الله نه وغواړئ. پس کې وغواړئ، په هر کار کې وغواړئ.
واستعینوا تاسو مدد غواړئ بالصبر په مانځه سره والصلات بالصبر په صبر سره والصلات په مانځه سره. صبر دې معنی دي. اصل صبر څه ته ویل کېږي؟ حبس نفس، خپل نفس کنټرول کې. نو کله کله انسان خپل نفس کنټرول کې د تکلیف په وخت کې دې ته ویل کېږي صبر علی المصیبت. کله کله انسان خپل نفس کنټرول کی په نیکۍ باندې دې ته ویل کېږي صبر علی الطاعت. او کله کله انسان خپل نفس کنټرول کی د ګناه نه دې ته ویل کېږي صبر عن المعصیت. کله کله انسان د تکلیف ورورسي نو خپل نفس کنټرول کی چې ګډې وډې ونه وي دې ته ویل کېږي صبر علی المصیبت. او کله کله انسان خپل نفس کنټرول کی په نیکۍ باندې چې دا نفس می چې د بدې ته لاړ نشي او د نیکۍ باندې کلک قائم او دائم او مستقیم باندې شي دې ته وایي صبر علی الطاعت. او کله کله نفس چې دې کنټرول کی د ګناه د کارونو نه بچ کی دې ته ویل کېږي صبر عن المعصیت. نو لہذا د دې حکم دی واستعینوا تاسو د الله نه مدد وغواړئ په هره معامله کې بالصبر په صبر سره. نو صبر کې الریډي صبر علی الطاعت راغې نو والصلات پکې بیا ولې ذکر شو؟ نو دا د خصوصیت په وجه چې موږ ډیر اهم عبادت دی نو ځکه موږ د دې معنی کو والصلات خاص طور په مانځه سره. واستعینوا مدد غواړئ د الله نه بالصبر په صبر سره والصلات خاص کر په مانځه سره. وإنا لکبیرة او دا ډیر لوی عمل دی ثقیلة الاستعانة بالصبر والصلاة ثقيلة الا على الخاشعين مگر په خشوع کوونکو باندې دا ګرانه نه دی. الذين دا کسان دي یظنون چې یقین کوي یستيقنون انهم ملاقو ربهم چې دی ملاقات کوونکي خپل رب سره وانهم الیه راجعون او دا چې دی الله طرف ته واپس ورتلونکي دي.